دا خبره سوه دا سټیټس باندې څه لګېدلې اوس پې ته پوه شوې خبر دا شیشش چې دا و چې د ما د خپل زوی نه تپوس وکړم ما ویل دی و چې زما شیشش پورې خندا کړې ما ټوپک واره شیشش پرې کړو او د ور پورې خندا وکړه پوه شوې دا چې کله دا سټیټس لګېدلی او بیا پې دا کمنټس تا رور کړي وي یا تصویر پې لېږلی وي ایموجي پې لېږلی و دې حوالې سره ستا ورسره څه خبرې شوې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو د بډبېرې تاڼې په حدود بازید خیلو کې نن یو ځل بیا د سوشل میډیا د یو ورکوټې غلطۍ یا د سوشل میډیا د غلط استعمال په وجه باندې یو ځوان زلمې الګ چې کوم دی هغه وجلې شوی دی د قتل دعوه چې په کم کس باندې شوی د هغه د ملګری هم و په سوشل میډیا باندې داسې سټیټس لګېدلی و څه کمنټس پې شوي وو بیا خبره جنګ جګړې او مرګ ته څنګه رسېدلې ده دا ټول تفصیل تاسو له د ننني رپورټ کې در کوم هر رپورټ کې زه تاسو ته ویم چې دا د عبرت نه ډک رپورټ دی الله دې وکړي چې دا خبره زمونږ او ستاسو او زموږ د کشرانو په ذهنونو کې کینی راځئ ما سره ماسل خان د اختر شپې ورځې دي تاسو سره ډېر مطلب غټه واقع شوې ده ډېر غټ غم دی د زوی غم چې کوم دی دا ډېر زیات غټي الله تاسو له صبر درکړي ته وکوه څه شوی وه دا چل څه شوی ما ته دې شازي بلک رنګ وکړو چې د ستا زوی ما پورې خندا زما د شیشش پورې خندا کړې ده که نه او دې بدله زه اولم چې دې دله زه پرېږدم نه زه به دله دې اولم ما ورته شازي به داسې کار دی ګلابه که ده څه خندا کړي که څه دغې کړي د هغې به درنه موږ معافي وغواړو که سته یې څه تاوان کړي که سته یې څه نقصان کړي د هغې به درنه موږ معافي وغواړو ته ګډ سړی زما زوی ماشوم دی د 14-15 کالو ماشوم بچی مې دی پوه شوې ته مونږ نه څه غواړې ویل نه پرېږدم دی نه ما ویل ما ته وګوره داسې کار دی شازي به مونږ غریب خلک چېرته مونږ سره مه لګه چې دې درمیان کې موبایل بند کړو زما دا زوی په سباله جي د کوره ووتو 4 بجې وې ما ته ویل دا جي دا ویښته لږ د سکاوه کې جوړوم بیا راځو دوکان ته ځو په ټکنیکل کې د پیو دوکان دی جي د پیو روزګار کوو ما ورته ویل بچې زر راځه ویل دا جي زر راځم ما ترکاري موټر سایکل پورې غوټه کړې وه کینونه مې ګاډي کې ځوړنده کړي وو د ده په انتظار وم چې دې کې رالی رنګ راغو وایي زوی خو دله چا وویشتو پوه شو مال چا وویشتو پوه شوې ویل بس ته دونه قدرې کار وکړه چې نورې خبرې پرېږده او سیټي هسپتال ته ځان راورسوه هغه جي زه شومه مورې شوه پوه شو راغرم مال کور نه چې راغرم مال لاره کې مرشکرې سره که جي سیټي هسپتال ته ورورسېدو جي زما زوی مړ پروت و جي تا ته د کوم هلک باندې چې تاسو دعوه کړې ده د ته څو ورځې پهله یا څونه ټایم پهله د جنګ جګړه شوې وه دا سټیټس باندې چې کوم څه لګېدلي وو که نه او بیا ستا زوی جواب ورکړی و د دې څو ورځې شوې یاره جدي د دې درمیان کې یا 2 ورځې شوې یا 3 ورځې شوې د دغه 2-3 ورځو جنګ و جي کله چې ورته بیا تاسو کومه خبره وکړه که نه چې لکه موږ نه څه غلطي شوې معافي غواړو نو هغې کې بیا ستاسو د سره څه ملاقات یا څه تلل راتلل څوک ورله ونه شو جي هغه دم راته په خپله خوله وویل هغه ورور یې راته ویل چې یاره داسې کار چې د هېڅ خبر نشته ده خندا ده یاره خندا د هېڅ خبر نشته زموږ هغه ضرور دی کمکل پوه شو موږ به پوه کړو که نه پولیس وایي چې دا ستا د زوی ملګری مو دا خبره کې حقیقت شته او جي دا دوا سلام یې ورسره و جي بالکل دوا سلام یې ورسره و ملګرتیا ورسره دې نه مخکې وه خو دې شازي ورته ویل چې ته به ما سره ګرځې ده ورته ویل نه ستا زمینه کې پروت یم نه ما ته وګوره موږ دا غلطې قاطع کوو پوه شوې زه یو پښتون سړی یم د یو پښتون بچي د پښتون پلار زوی یم په خپله ته به خلکو سره زه تعلق ساتم دا خبر نشي چې ته ما ته وایې چې ما سره ته په زور به ګرځې ستا د زوی عمر څومره یاره جي زما زوی خو ماشوم تقریبا عمر یې دغه 15 کاله او د شازیب جي تقریبا 27 کاله عمر دی ستا د زوی څه سبق وی که څه کار یې کو تا سره دوکان کې او جي د مخکې سکول ویلو هغې نه پس به راتلو ما سره به دوکان کې جي ډیپټي کوله دا خو کلي ماحول دی اکثر که داسې د چا ګیلم معنا رام شي د چا نه که نه نو دلته خلک کینی خبره ختمه کړي که نه داسې څه ناسته نه وه شوې نه جي هېڅ خبره څه خاص خبره جي پکې داسې نه وه نوم نه ترې ساکستي وو نه م ورسره څه ظلم کړی هېڅ بې سیا زما زوی ویشتی جي بس په یو زبردستي یو ظلم دا خبره څه وه دا سټیټس باندې څه لګېدلې اوس پې ته پوه شوې خبر دا شیشش جي دا و چې د ما د خپل زوی نه تپوس وکړم ما ویل دی و چې زما شیشش پورې خندا کړې ما ټوپک واره شیشش پرې کړو او د ور پورې خندا وکړه پوه شوې نو ما والا تصویر ورولېږه خندا والا تصویر ورولېږلو نو پوه شو دا تاسو بیا ولې ورلېږلی نو ما ته د خپل زوی ویل چې دا جي دا ما نه په غلطۍ ورغلی دی
ما دا کس ته دا نه دی ورلېږلی. لکه د دې خو یو بل سره تعلق وکنه چې نمبر هم یو بل سره وي د یو بل خو نمبر چې سیو وي نو ال سټیټس کتی او لمبر یې سیب یو بل سره تعلق وجي بالکل به ورسره بالکل اوجي. دین مخکې تاسو ویش د توی وختواړه کوم کنه دین مخکې ستاسو سره په دغه ټاپک باندې خبرې شو ته وی چې زوراته وی چې غلطی رانه شوې ده نو نور خبرې شوې په دې کنه نه جی مې بیا د ترزوی تم ټلیفون کو دی ورور تم ټلیفون کو دی شازي بلک چې لکه دا شازي پوي کې زما د ازمي ماشوم دی پوښوي او کدن سګلتی شي خیر دې ما ته ګوره مونږ سره کینی سلار را سره کوي کتاوان غواړي مم در بکو خو زما ماشوم بچي مونږ سره ما لګي پوښوي نو دې ترزوی ما ته ویلو دی ورور چې یاري خبر نه زموږ تاثیر نشته بس څه خبره تر منځ نشته جی. تاسو سو زامن دی دا چې کوم مړ شو دی په کوم نمبر جی زموږ 15 زامن دی دا پکې مشرې زو زما جی زمې املا ما تک دا اوس اختر شپې ورسېدي کنه دا اختر مختر د پاره شاپینګ ماپینګ هم ظاهر خبره ده کړو یار جی بالکل دو جوړي ځان لا خسه زما زوی هډیر نیازبینو کنه مور ولا دو جوړي کړی جی یو پځه لکه سه مطلب دا تاسو وی ما خپل زوی پوي کړي مو کنه خو د کلی ماحول کې دا خبره ډېرې زیاتی جی چې په دونه وړه خبره باندې خلک مړي جی بس دا دي ظالمان جی مون سره او ظلم کوچ او ظلم را سره پولیس راغلی دي تاسو پورې جی پولیس والا راغلی بالکل راپور ما پټی لیکلې خو پورا چاپیا پینه د لګوري جی جی تاسو دوه دونه دي کنه دا د مشرق کور والا زوی یا کشر دا جی د کشر کور والا زوی تاسو زوی وجلې شو تاسو پولیس نه مطمئن نه یي اوس مو د پولیس حکامونو سره مطالبه شته او جی زمو میا سید صاحب نه دا مطالبه ده چې جی دا کسان دا شازیب نوم الک د محکم په د محکم کیسونه دي او د بي سبي ګناه خلک ولي او زبردستی چال چلی پوښ جی د دې مخنیوي دی چې جدا دي گرفتار شي. بچی دا کم روړ چې د مړ دی ستانه مشر یا کشرو د زمانہ کشرو ته سګار کې زم د پیو دکان کوم د سره د اخیری ځل کله خبره شوی او څه خبره شوی دا چې په کوم ورځ د واقعي راتله په دغه ورځ ما ته رینګ کړی نو ما ته ویل زه دکان ته درځم اورې که نه بچې داسې 2 غنټې نیمه تېره شوه چې بیا ما رینګ وکړو نو پلار مې اوچت کړو وایي ورور دله چا ویشتی اسپتال ته وی راشه دا چې کله دا سټیټس لګېدلی او بیا پې دا کمنټس تا رور کړي وي یا تصویرې پې لیکلي وي ایموجي پې لیکلی و دې حوالې سره ستا ورسره څه خبرې شوې وي زما ورسره شوي خو زما ورور داسې ماتله چې دا ما نه په خطا کې شوی زه نه یم پې شوی دا ستا رور چې وایي چې ما نه غلطۍ کې وشو که نه نو ده هغه ته دا خبره کړې وه چې یاره ما د غلطۍ کې دا در لیږلی شوې ده بالکل دا خبره یې ورته کړې وه خو هغه ځان ته زورور وی هغې ویل چې مونږ یې دله نه پرېږدو او بس دا ورور ورته زه ولم ګرانو کتونکو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده که مونږ وګورو په ټوله دنیا کې خلک د سوشل میډیا نه پیسې ګټي تعلیم په حاصلوي بلاشي کورسونه داسې آنلاین خلک کوي چې د هغې نه په زرګونو څه چې په لکونو روپۍ ورځ یا هفته ګټي واحد زمونږ د صوبه ده او خاص کر زمونږ د پښتنو دا سیمه ده چې په دې کې په ډېرو وړو خبرو په سوشل میډیا باندې د کمنټس ولې وکړل په سوشل میډیا باندې د ایموجي ولې ولېږو په ډېرو وړو خبرو باندې په دلته چې کم دي قتلونه هم کېږي جنګ جګړې هم کېږي تاسو که وګورئ نو مطلب دا دی چې د اختر شپې ورځې دي او د دې په کور کې دونه غټ غم دی نو الله دې په مونږ کې لږ سوچ پیدا کړي او الله دې زمونږ مشرانو ته هم دا هدایت وکړي چې موبایل کله مونږ خپلو کشرانو له لاس کې ورکو نو پکار دادا چې فیملیز مشران سکول کالج یونیورسيټي کې د سپیشل دی باندې پوي چې د موبایل استعمال څنګه او د موبایل کې د چانه غلطي وشي نو بیا داغه مطلب سکول پکاري مر خدای خبره حل نه کنه الله دې مونږ کې صبر پیدا کی او الله دې مونږ کې لک شعور پیدا کی او الله دې کې چې مونږ پازیټیو شي زونو طرف ته لاړ شو